جنازې نه د سلام ګرځولو په ټیم کې به لاسونه زوړن وي او که تړلي به وي. موږ اکثر ګورو چې د جنازې نه خلک سلام ګرځوي نو څو خلکو لاسونه لا تړلي وي او څو خلکو لاسونه پرانستي وي. نو په دې کې صحیح مسله کومه ده چې په هغې باندې سړی عمل وکي. جواب ګوره چې په دې کې درې طریقې دي او درې واړه طریقې جایز او درست دي. که چا کومه طریقه هم اختیار کړه نو هغه ټیک ده، خو یو طریقه پکې بهتره او افضله ده چې په هغې باندې عمل وکړلی شي. اوله طریقه پکې دا ده چې کله ته د جنازې نه ښي طرف ته سلام ګرځې نو ښی لاس کولاو که زوړن کا، او چې ګس طرف ته سلام ګرځې نو ګس لاس څه زوړن کا. یو طریقه دا جایز او درسته ده. دویمه طریقه پکې دا ده چې کله ته د امام څلورم تکبیر د جنازې ووایي او څنګه ښي طرف ته سلام اړول شروع کړي ته دواړه لاسونه کولاو کې نو سلام په داسې حالت کې دواړو طرفو ته واړه چې ستا لاسونه زوړن دي. دا دویمه طریقه هم جایز او درسته ده که چا اختیار کړه. دریمه طریقه پکې دا ده چې د سلام ګرځولو په ټیم کې هم لاسونه لا تړلي وي چې دویم طرف ته د سلام ګرځولو نه فارغ شنو لاسونه سکي کولاو کې. دا دریمه طریقه افضله او بهتره ده. علما وجه ذکر کوي ځکه چې دلته ته د الله جل شانه نوم په سلام کې ذکر کې السلام علیکم، نو السلام د الله نوم دی او دلته د ادب تقاضا ده، د عاجزۍ تقاضا ده چې د الله نوم ذکر کیږي نو که لاسونه تړلي وي دا ادب دی او دا عاجزي ده. صحیح شو لکه نو دا پکې بهتره او افضله طریقه ده. باقي کرې درې واړو کې چا په کم عمل وکړو نو هغه طریقه به څه وي هغه به صحیح وي. دویمه یو ضروري مسله ذکر کوي چې د جنازې نه متصل پس بیا لاس اوچتول او د مړي دپاره د دعا اهتمام کول اکثر زمونږ خلک داسې کوي. آیا داسې کول ټیک دی او که ټیک نه دی؟ جواب دا دی چې دا طریقه علماو ممنوع ګرځولې ده او بعضې علماو دې ته بدعت او ناجایز لیکلی دي. دا په شریعت کې او په قرآن او حدیث کې ثابت نه دي. صحیح شو لکه نه؟ دا مسله کفایت المفتی د هندوستان مایاناز مفتی، عظیم شخصیت چې د ډیرو لویو علماو مفتیانو مرجع ده او د هغوی استاذ دی، هغه په خپله فتاوه کې ذکر کوي چې دا طریقه ټیک نه ده. که په زړه کې دننه د مړي د مغفرت دپاره دعا وشي بغیر د لاس اوچتولو نه هغه ټیک ده، خو فوراً د جنازې د فارغېدو نه پس بیا اهتمام د دعا کول او د دې دپاره لاس اوچتول هغه وایي چې دا جایز نه دي او دا مسله فتاوه محمودي هم ذکر کړې ده. صحیح شوله؟ او په المحیط البرهاني فی الفقه النعماني کې هم ذکر کوي چې ولا یقوم الرجل بالدعاء بعد صلاة الجنازه. د جنازې د مون نه پس به د دعا دپاره بیا اهتمام نه کېږي چې خلک ودرېږي او بیا لاسونه اوچتوي، لانه قد دعا مرة، ځکه ده خو دعا وکړه که نه. کومه دعا؟ لان اکثر صلاة الجنازه الدعا، د جنازې اکثر حصه خو دعا ده که نه. جنازه کې خو دا خو د دعا ده، دا خو د جنازې مونځ شو، د مړي دپاره د مغفرت دعا وشوه، نو فورا متصل د جنازې د مونځ نه پس بیا لاسونه اوچتول او د هغې دپاره دعا کول دا به خلک د جنازې حصه وګڼي او دا به ضروري وګڼي. صحیح شوله که نه؟ او دا خبره ذکر کړم د ملا علي قاري رحمت الله علیه په مرقات شرح د مشکات کې، هغه وایي چې ولا يدعو للمیت بعد صلاة الجنازه، د جنازې د مونځ نه پس متصل به د مړي دپاره د دعا اهتمام بیا نه کېږي. صحیح شو لکنه؟ لانه یشبه الزیاده، ځکه دا جنازه باندې د زیادت سره مشابه دی چې دا په جنازه باندې یو زیادت کول یو خلک به دا د جنازې یو حصه وګڼي بعد فی صلاة الجنازه، د جنازې په منځ کې. نو ملا علی قاری رحمت الله علیه هم دا طریقه څه ګرځولې ده؟ ممنوع ګرځولې ده. نو لهذا چې په دې باندې عمل وشي او دا د نورو مسلمانانو سره شریک شي نو دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی. وایي چې په وړه قاعده باندې ناست وم او په غلطۍ کې د عبده و رسوله نه واوړېدم او درود شریف مې شروع کړو، نو آیا په ما باندې سجده سهوه لازم شو که لازم نه شوه؟ او څومره مقدار درود شریف چې بنده ووایي نو سجده سهوه پې لازمیږي؟ جواب: کله چې ته په وړه قاعده باندې ناست او په غلطۍ کې د عبده و رسوله نه واوړې او درود شریف شروع کړې نو دومره مقدار درود شریف چې تا ویو چې اللهم صل علی محمدن، د نبی علیہ السلام د نوم مبارک دی ادا کو، دومره مقدار دی ویو یا د دې نه سیوا، نو پتا باندې سجده سهو لازم شو، په اخر کې بس کې سجده سهو بکې. او که دغه عمره مقدار دی نه دی ویلې اللهم صل علی او د نبی علیہ السلام د نوم مبارک یا شروع کې یا د لانه دی ادا کړ او د ریاض شو فوري پاسېدل دریم رکعت ته، نو بیا پتا باندې سجده سهو لازم نه ده. دا غلطي که په وړه قاعده کې څلور رکعته فرض مونځ کې وشوله هم دا مسله ده، که په درې رکعته فرض مونځ کې په وړه قاعده کې دا غلطي وشوه هم دا مسله ده، که په درې رکعته وترو کې په وړه قاعده کې دا غلطي وشوله هم دا مسله ده. صحیح شوله؟ او که په څلور رکعته سنت مؤکد مونځ کې په وړه قاعده کې دا غلطي وشوله نو هم دا مسله ده. خو چې کله څلور رکعته نفل په یو ځل کې او هلته په وړه قاعده کې دا غلطي وشي نو هلته سجده سهوه نه لازمیږي. هلته که چا درود شریف مو ویو، دعا یې مو ویله، وریاد شو پاسېدو نو سجده سهوه پې نه لازمیږي. څلور رکعته
رکعت نفل چې په یو ځل باندې کې نو د هغې بهتره طریقه دا ده چې په دویم رکعت په وړه قاعده کښېنې نو عبدهو ورسولو نه پس درود شریف مو ووایه دعا مو ووایه اللهم ربنا او سلام مه ګرځوه دریم رکعت ته پاسه او د سبحانک اللهم نه دریم رکعت شروع کو باقي 2 رکعته مو که نو 4 رکعته نفل چې په یو ځل کې نو صرف دقه یو فرق پکې ته څه کا او پیژنه دا مسله ختمه شوه په دې به تاسو پوه شوي. بل یو ملګري سوال کوي چې کله امام په رکوع کې دی او زه جمع ته حاضر شوم نو دلته زه په جلدۍ کې چې کله غوږونو ته ګوتې یو سمه نو وایي تاسو وایي چې لاسونه که نم تړې نو ډایرک رکوع ته ځه نو وایي دلته قیام پاتې شو نو قیام لاسونه تړلو ته خو نه وایي دا په ولاړه چې تا تکبیر تحریمه وکړو که نه په ولاړه دا لږ ساعت په ولاړه او ډایرک رکوع ته لاړه د امام سره شامل شو نو هغه فرض قیام ادا شو. الله دې وکړي چې په مسله پوه شو. فرض قیام چې کم دی هغه څه شو ادا شو. صحیح شوله. که یو سړي داسې په ټیټه باندې تکبیر تحریمه ویو چې رکوع ته نږدې و دا یاد ساته بعضې کس د ډېرې جلدۍ نه ملا ټیټه کي او بس په ټیټه ملا باندې دا الله اکبر ووایي تکبیر تحریمه ووایي نو دا اقتدا بیا ستا بلکل صحیح شوی نه د مونځ دې صحیح نه شو. خو چې د ولاړې په حالت کې د تکبیر تحریمه وویو نو که موقعي نو لاسونه وتړه او دویم الله اکبر سره رکوع کې شامل شه. خو که موقعنی لاسونه تړلو ته قیام نه وایي که لاسونه هم نه تړی او ډایرک رکوع کې شامل شو نو قیام چې دا تا څومره وکړو نو دې سره هغه فرض قیام څه شو ادا شه. الله دې وکړي چې په دې مسله باندې ته سیجي پوه شوی پی. بل یو تپوس کوي چې امام غلط شي په جمع کې نو د سجده سهوي طریقې څنګه ده او ځان لکه چې مونځ کوي د سجده سهوي طریقه څنګه ده. جواب دا دی چې یو شان طریقه ده. صحیح شوله. په اخره قاعده چې کینې عبدهو ورسولو پورې د اتحیات وویل ښي طرف ته به سلام واړی 2 سجدې به وکړي د معمول مطابق سبحان ربي الاعلی پکې 3 کرته ویل دي. صحیح شوله. هغې نه پس به په اتحیاتو کینې عبدهو ورسولو پورې درود شریف دعا د ابوی سلام به وګرځي. خو که په غلطۍ کې د عبدهو ورسولو نه وامړېدلې درود شریف دې مو ویو دعا دې مو ویله در یاد شي نو بیا هم سجده سهو وکړه ټیک ده. که سلام دې هم دواړو طرف ته وګرځو خو خبرې دې نه دي کړي د قبلې نه دې سینه نه ده تاو کړي د مونځ خلاف کار دی نه که در یاد شو چې په ما خو سجده سهو ده فوري 2 سجدې وکړو بیا پوره تحیات ووایه نو هم ستا سجده سهو څه شوله جي دا ادا شوله. بل تپوس کوي چې یو کس نه د سحر د جمع نه مخکې سنت پاتې شي نو جمع پسې جوخ کیږي که نه. جواب دا دی چې حدیث مبارک کې دی نه منه راغلی جمع پسې جوخ هېڅ یو مونځ نه کیږي تر د نور ختلو پورې چې د اشراق ټیم شي بیا یې وکړه او دغه شان مازدیګر نه پس ماښامه پورې هېڅ یو مونځ نه کیږي. حدیثو کې منه راغلی ده ماښام اذان چې وشي نو بیا د نور مونځ ټیم څه شو روا شو. اهم مسایل دي د مسلمانانو ورونو سره شریک کوي. وصلی الله علیه وایي چې دوی قنوت رانه هیر شو رکوع ته لاړم په رکوع کې رایات شو چې زمانه خو اللهم انا پاتې شوه نو د رکوع نه دوباره پورته شوم اللهم انا مې وویله په دې طریقه باندې مې وتر کړي دي آیا دا صحیح دي او که صحیح نه دي. جواب دا دی چې کله د چا نه په وترو کې اللهم انا پاتې شي او وی نه وی نو د ده نه واجب پاتې شو نو واجب چې پاتې شي په آخر کې به سجده سهو وکړي ستا وتر ستا مونځ بالکل څه شو جي صحیح شو. د رکوع نه بعد د دوی قنوت دپاره دوباره پورته کیږي نه. او که څوک د رکوع نه د دوی قنوت دپاره پورته شو لکه دې کس چې څنګه دا سوال کړی د اصح قول مطابق مونځ مات نه دی مونځ صحیح دی خو بیا به په اخر کې څه کوي جي سجده سهو به کوي نو وتر به د سوي جي دا به صحیح وي. بل یو کس تپوس کوي چې امام جمع ورکوي او سمع الله لمن حمده ووایي نو آیا امام به ربنا لک الحمد وایي او که نه به وایي دا به صرف مقتدیان وایي. د دې جواب دا دی چې طریقه دا ده چې کله سړی ځان له مونځ کوي که نه نو سمع الله لمن حمده دې وایي او ربنا لک الحمد یا ولک الحمد دا دې وایي. خو چې کله جمع ولاړه وي نو امام به صرف سمع الله لمن حمده وایي او مقتدیان به ربنا لک الحمد وایي. اوس به امام ربنا لک الحمد وایي او که نه به وایي نو دې کې د امام ابو حنیفه صاحب د فتوی مطابق چې په دې قول باندې فتوا ده افضل او بهتره د امام د پاره دا چې صرف سمع الله لمن حمده وایي او ربنا لک الحمد به امام نه وایي بلکې دا به څوک وایي دا به مقتدیان وایي. په دې مسله به تاسو پوه شوي. بل یو کس تپوس کوي چې تش رکات د فرضو په غلطۍ کې ډک شو زمانه نو آیا په ما سجده سهو شته که نشته. جواب دا دی چې تش رکات په غلطۍ کې ډک شي که یو رکات ډک شو که دواړه ډک شو نو په دې باندې سجده سهو نشته. ډک رکاتونه د چا نه تش شو هغه که یو تش شو که دواړه تش شو نو په اخر کې سجده سهو به کوي نو
بله به مونځ څه کېږي جي صحیح کېږي به چې په دې مسله تاسو پوهه یې. بل یو کس تپوس کوي چې د نیت تړلو نه پس یو کس راغی امام د رکوع په حالت کې دی یا د قیدې په حالت کې دی او ما غوږونو ته ګوتې کړې الله اکبر مې وویل او د دې نه پس به د لاسونه تړل ضروري وي که نه زه ډایرکټ رکوع ته ځم چې ما نه رکعت لاړ نه شي. جواب دا دی چې صحیح طریقه خو دا ده چې سړی راشي د امام سره په مونځ کې شاملېږي که نه نو دی د الله اکبر سره غوږونو ته ګوتې یوسي او د هغې نه پس د لاسونه د لږ ساعت دپاره وتړي او بیا د بل الله اکبر سره د امام سره په هغه رکن کې څه شي شامل شي. خو که دسه دا خطرې چې دلته زما نه رکعت ځي نو صرف د الله اکبر سره لومبنۍ تکبیر تحریمه سره دی لاسونه غوږونو ته ګوتې وویسي او د هغې نه پس که دی لاسونه نه تړي نو فوري د امام سره په رکوع کې شامل شي بیا یې مونځ څه دی جي صحیح دی دلته لاسونه تړل ضروري نه دي. بل یو کس تپوس کوي چې بعضې کس د لومبنۍ تکبیر وایي تکبیر تحریمه لاسونه وتړي که نه غوږونو له ګوتې یوسي نو دې نه پس دا د لاسونه زوړن کي نو د هغې نه پس لاسونه وتړي. نو دا طریقه څنګه ده نو د دې جواب دا دی چې افضله طریقه داره د مفتابهي قول مطابق چې لاسونه د غوږونو ته د ګوتو وړلو نه پس به لاسونه زوړندې نه ډایرکټ به لاسونه تړي. که چا زوړن کړل نو مونځي صحیح دی چې زوړندې کي داسې او لږ ساعت دپاره او بیا یې وتړي صحیح شوله که نه. خو د مفتابهي قول مطابق افضل او بهتره طریقه داره چې لاسونه به زوړندې نه غوږونو له چې ګوتې یوسي بس ډایرکټ لاسونه څه وتړه. دا ډیره هم مسایل دي او مسلمانانو ورونو یې تپوسونه کړي او ټولو ته ضرورت دی د مسلمانانو سره شریک کوي د اجر خبره به وي. وصلی الله علی النبی